بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید قبل شاه. ګرانو کتونکو خبره وکړو د افغانستان او د پاکستان به هم ورسره کوو. خصوصي زموږ نن چې کوم خبرې دي هغه د افغان سټوډنټ حوالې سره دي چې کوم په پاکستان کې ژوند کوي او په یونیورسټۍ کې سبق وایي. پرون چې کوم موږ سره څه سټوډنټانو رابطه وکړه هغوی وایي چې زموږ دلته کې د چا فاینل سیمسټر دی، د چا چې کوم دی دریم سیمسټر دی، چا څلورم سیمسټر دی. د هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي په یونیورسټیانو کې پرېږدي نه. هغوی ته وایي چې تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ. چا سره پی یو آر کارډ و، چا سره د ای سی سی کارډ و، دغه کارډونه ورسره و. په هغې باندې دوی ته ایډمیشن میلاو شوی دی. اوس چې کوم د دې سیمسټر شوي دي، بعضې پکې داسې یو کس فاینل سیمسټر و، هغه چې کوم دی نو په سوات یونیورسټۍ کې و، هغه هلته نه چې کوم دی راغلی دی او پېښور ته دلته کې خپل ډاکومنټیشن کلیر کولو لپاره، هغه چې دلته ډاکومنټیشن کلیر کولو لپاره راغلو نو هغه دلته کې ګرفتار کړو. ګرفتارۍ نه بعد چې کوم دی هغه ډیپورټ شو. تاسو به لاندې تصویران ګورئ زما په ویډیو کې، هغه به چلیږي دې سره سره. هغه نه پس بیا یو بل چې کوم د یونیورسټۍ سټوډنټ و هغه راغلو خپل ډاکومنټیشن دپاره پېښور ته د ملکنډ یونیورسټۍ نه چې دلته کې راغلو، هغه هم ګرفتار شو، هغه هم خپل ملک افغانستان ته ډیپورټ کو. نو موږ سره پرون څه کسانو رابطه وکړو، هغوی دغه جړا فریاد و چې موږ له د پاکستان دومره موقع راکړئ چې موږ خپل دغه ډګریانې مکمل کړو، بیا به خپل ملک افغانستان ته لاړ شو. دغه پالیسۍ ته موږ په کم نظر کتی شو. آیا یا دا پالیسي ټیک ده که ټیک نه ده، دا خو به زموږ حکومتي چارواکي په دې باندې خپله رای ورکوي. خو زموږ کار دی اواز اوچتول، اواز به اوچتوو، ځکه چې دغه کسانو پرون وویل چې دغه چې کوم د تعلیم لحاظ سره په پاکستان کې موږ راغلي یو، ژوند کوو دلته کې، ټیک ده موږ پیدا شوي هم دلته کې یو، موږ ژوند هم دلته کې کړی دی. موږ دا نه وایو چې موږ خپل ملک ته نه ځو، خو چې کوم دغه ډګریانې دي د ډګریانو مکمل کېدو پورې دی موږ ته پاکستان داسې څه لار وښایي، داسې څه عمل درآمد د موږ له جوړ کړي چې موږ دغه ډګریانې مکمل کړو. دغه ډګریانو نه بعد موږ خپل ملک افغانستان ته په خپله باندې لاړ شو. موږ وکتل چې په دې باندې زموږ د این پي پارټۍ بار بار زه په خپل ویلا کې دا ذکر کوم، ایمل ولی خان په سینټ کې اواز اوچت کړی و. خو اوس دغه پالیسي څنګه ده، ټیک ده ټیک نه ده، دا پالیسي څنګه روانه ده، دا خو د دوو ریاستونو د خپل منځ کې خبرې دي. خو موږ وکتل چې دلته کې څومره هم غیر قانوني افغانیان وروڼه دي چې هغه دلته کې ژوند کوي لګیا دی د تېرو څلوېښت پنځوس کالو راسې. خو پکار ده چې کم سټوډنټس دي هغوی ته خصوصي څه ناڅه رعایت پکار دی چې هغوی خپل تعلیم مکمل کړي. بل هغوی دغه هم خبر وکړه موږ ته چې که دا چېرته د اتم کلاس وی یا د نهم کلاس وی نو زه په افغانستان کې دغه تعلیم مکمل کېدی شو. خو موږ دومره پیسې لګولې دي په دغه سیمسټرو باندې، د چا چې کوم دی 3 سیمسټره پوره شوي دي، د چا 4 دي، څوک چې کوم دی فاینل سیمسټر کې دی. یو کس په فاینل سیمسټر کې هغه چې د ملکنډ یونیورسټۍ نه دلته کې راغلو پېښور ډاکومنټیشن کلیر کولو لپاره، نو هغه ګرفتار کړلی شو، بیا واپس ډیپورټ هم کو. هغه تصویر به هم تاسو سره چلی لګیا وي. خو نه دي پکار دومره پیسې لګېدلې دي دغه ډګري کولو باندې، لکونه روپۍ خرچ کېږي. نو دغه چې کوم د دې مطالبات دي په دې باندې څه غور کول پکار دي. یقینا چې دغه اواز مونږ اوچت کو، اواز مونږ اوچتولی شو، دې نه علاوه مونږ څه کولی هم نه شو، ځکه چې دغه چې کوم د افغانستان او د پاکستان درمنځه کوم تاوتریخوالی روان دی نو دا د ریاستونو خبرې دي، دا زمونږ د عام ولس خبرې نه دي. خو مونږ هم دومره کولی شو، څه سټوډنټان زمونږ په افغانستان کې وو، مونږ د هغوی دپاره هم اواز اوچت کړی و. اوس چې کوم افغانیان سټوډنټان په پاکستان کې دي نو مونږ د هغوی دپاره هم اواز اوچت کړی دی. بل چې کوم د پاکستان او د افغانستان دغه تاوتریخوالی روان دی نو دا د تاریخ پیله ځل دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم دغه بارډر دی نو دا دومره مودې راسې چې کوم دی نو هغه بند دی. دې نه مخکې مونږ د تجارت خبره هم کړې وه چې یو کس و هغه خپله ویډیو شو کړی وه چې یاره د خدای دپاره د قرآن خاطر وکړي، دغه بارډر کولو کې مخکې روژه را روانه ده، بیا اختر دی، زموږ ګاډي خرابېږي په ولاړه باندې، انجنې تباه کېږي، ټایرونه خرابېږي. نو موږ خو هر یو
اواز چې کم دی نو هغه اوچتو لګیا یو که دې خوا د پاکستان ته څه مشکلات دي نو هغه هم اوچتو که افغانستان ته دی اوس که موږ د افغانستان خبره وکړو نو 420 نه 422 اسپتالونه کلینیکونه چې کم دی نو هغه په افغانستان کې منع شوي دي. په افغانستان کې خو صرف بندیز دی ځکه چې هیڅ هم نشته دی نو د دې له وجې چې کم دی نو د افغانیان چې کم سټوډنټان دي او په پاکستان کې سبق ویلو نو هغوی همدغه فریاد کوي چې یو خوا موږ دلته ډګرانو باندې پیسې ورکول لګیا یو بل خوا زموږ تعلیم نیمګړی پاتې کېږي بل خوا چې کم دی نو موږ افغانستان ته لیږلی کېږي ځکه چې په افغانستان کې څه شته دی ده نو کم از کم دغه ډګرانو مکمل کېدو پورې دی موږ پرېږدي چې موږ دغه ډګرانې والو چېرته بل ملک ته لاړ شو چې ځان له څه روزګار روان کړو ځکه چې افغانستان زموږ خپل ملک دی خو په افغانستان کې څه روزګار نشته دی نو دغه صورتحال د افغانستان هم روان دی او د پاکستان د اړخه خو دې ته مخکې هم ډیډلاین ورکړلی شو زه به دا خبره هم ضرور کوم چې د پاکستان لخوا ډیډلاین بار ورکړلی شوی دی او دې ته بار دا ویلي دي چې تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ خو دغه خبره به زموږ افغانیان وروڼه چې کوم دي هغوی به لایټ واغېسته هغوی به یو ځل نیم چې کوم دی کوشش وکړو تلو خو بیا به په هغوی باندې اوازه دوباره ونه شو نو هغوی به روکو شو پاتې به شو خو ځکه اوس بار دا موږ په خپل ویلاګس کې هم وایو بار موږ په خپل ویډیو کې هم وایو ځکه چې دغه پاکستان چې کوم سټپ اغشتی دی که هغه د وفاق لخوا دی که هغه د صوبې لخوا دی نو هغوی اوس هم دغه دی چې دا اخرنی ډیډلاین او دوی له پکار دی چې دوی خپل ملک ته لاړ شي دا نه چې دې نه بعد موږ دوی سره څه سختي وکړو نو موږ وکتل او تاسو هم وکتل چې دا کوم سټوډنټانو سمسټر د چا درېیم او د چا څلورم او چا فاینل سمسټر و هغوی د ملکنډ یونیورسټۍ نه دلته کې راله پېښور ته ډاکومنټیشن کلیر کولو لپاره چې زموږ به ډاکومنټس کلیر کړو موږ به خپل سمسټر مکمل کړو خو د سمسټر مکمل کېدو په ځای چې کم دی نو هغوی افغانستان ته ډیپورټ کړلی شو نو که زموږ حکومتي چارواکي دغه ویلاګ ګوري او دغه ویلاګ اوري نو پکار ده چې دوی دپاره څه لار روباسي او په دې باندې څه کار وکړي خو چې کوم په افغانستان کې حکومتي چارواکي دي هغوی هم په دې باندې غور او سوچ پکار دی چې هغوی په خپل سټوډنټ باندې چې کوم دی دلته کې څه رحم وکړي یا څه داسې وظیفه دی ورله مقرر کړي چې هغه ورله ورکړي او د دوی څه کوم د ژوند هغه لارې دي چې هغه روانې شي دا زموږ نننی ویلاګ در بل ویلاګ پورې ماله او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان